السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو هرکلی ویو دوستانو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی چې د یو خاندان څلور ځوانان ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول چا قتل کړل په څه وجه یې قتل کړل اخر د دوی ګناه څه وه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي ډېر زیات ظلم شوی ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د ځمکې په وجه باندې د یو خاندان څلور کسان ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول دوستانو د دوی تربورانو سره سلانجه وه چې دوی کله په جرګه کې کېناستل نو هغه تربورانو پې د دوی په جرګه باندې پایلینګ شروع کړو عمله یې پرې وکړله چې په دوی کې شپږ کسان ولګېدل چې په هغه شپږو کسانو کې څلور ځوانان په هغه ساعت باندې مړه شول قتل شول او دوه ځوانان په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پراته دي دوستانو د ځمکې په وجه باندې دوی داسې غرور وکړي دوی د یو څو پیسو دپاره د یو څو ګز ځمکې دپاره دوی داسې حرکت وکړي چې دوی د یو بل زندګۍ خرابې کړي د عمر دپاره ځان دپاره دښمنۍ پیدا کړي دوستانو دغه دښمني به دوی ته ډېره زیاته ګرانه پرېوځي دا خو څلور ځوانان قتل شول سبا به نور قتل کېږي د دوی به سروغه څنګه کېږي دوستانو دوی ته پکار و چې دوی د جرګې خبره منلې وه خو دوی جرګې خبره ونه منله او دوی په خپل خوش حواس کې نو او دوی پایلینګ وکړو او دغه شپږ ځوانان ولګېدل الله دې دغه څلور ځوانان وبخي او دغه دوه ځوانانو ته دې الله تعالی صحت ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام